کم بندا چې الله رضا کوي او د ګناه د کارونو نه ځان ساتي الله ته ډیر خوښ شي. یو وخت داسې راشي چې الله جبرائیل علیہ السلام ځان لکی وته او فرمایي چې جبرائیل دا فلانې بنده دی د سره زما مینه ده تم وسره مینه وکړه. نو جبرائیل علیہ السلام د الله په حکم باندې هغه نیک عمل بنده سره محبت شروع کی. نو بیا جبرائیل علیہ السلام نور فرشتو ته ترغیب ورکي نور فرشتو ته اعلان کی اے د الله نورانی مخلوق ملائکو پزمکه کې فلانے د الله نیک بنده دی د الله خوښ دی زمام خوښ دی تاسو مو سره مینه وکړئ. دا ټول فرشتے د نیک عمل بنده سره محبت شروع کی. بیا دغه فرشتو کې څو فرشتے داسي چې د ځمکې فرشتو سره هغوی ملاقات کوي. نو بعضې فرشتے د اسمان نه راکوزي شي او په ځمکه چې کومې فرشتې وي هغوی ته اعلان وکړي دا فلانې بنده د اسمان د فرشتو خوښ دی او د الله هم خوښ دی د ځمکو فرشتو تاسو هم خبر شئ مینه ورسره وکړئ. نیک عمل یې ځان له کړی دی د الله هم خوښ دی او د فرشتو هم خوښ دی. بیا دا د ځمکې فرشتې د ځمکې اوسیدونکو انسانانو ته یو عام اعلان وکړي د الله بندیانو ازمکه تاسو کې یو بنده اوسیږي چې د الله خوښ دی د اسمان د فرشتو د ځمکو د فرشتو خوښ دی لہذا د ځمکې انسانانو تاسو مسره مینه وکړئ. تاسو به ډېر اورېدلي د لرې ځای نه مشرانو عالمانو له خلک ملاقات له راځي پیجنی نا نومې نه ورځي خو صرف اړکې راشي چې د فلاني بزرګ سره ملاقات کول پکار دی یا ولې لاسونه ښکلوي. نو دا هغه د فرشتو او د الله اعلان دی چې دې نیک عمل سره د نیک عملې د وجې فرشتو اعلان کړي چې دا د الله خوښ دی تاسو مو سره مینه وکړئ. لرې برې نه بیا خلک را رواني لاسونه خپې وله ښکلوي او د عزت په نگاه ورته ګوري وایي دا د الله دوست دی. مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دین اور دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.